صحابو ته الله وی تاسو باندې ما نعمت کړی دې کې تمام صحابه راغلل او خاص صحابي حضرت زید رضی الله عنه هغه باندې الله احسان کړی دارنګي آل عمران کې وګوره 171 دغه آل عمران کې 171 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين دی په هغه نعمت چې الله په کړه په هغه خوشاله فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل طول صحابه من الله نعمتونه کړو او دا ټول یو ځای کې ذکر کړی دي سلور ډلې سلور فرقې سورې نساء آیت نمبر 60 دا منعم علیهم قرآن چاته وي سورہ نساء 60 نمبر یہ 60 نمبر نہ دے یعنی 68 نمبر جس کو 68 کہتے ہیں یہاں پہ یہ سورۃ النساء میں دیکھو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا کما فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین منعم علیہم قرآن چاہتا ہوئی پیغمبران یو صدیقین دعا شہداء درین صالحین سلوف نبیین تمام پیغمبران صدیقین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شہداء حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ والصالحین تمام صحابہ صدیقین کی حضرت ابو بکر رہے شہداء کے دادرے والا خلفائے اربعہ اور صالحین کی تمام صحابہ پیغمبران صدیقین شہداء صالحین دیتا اللہ وی چدا منعم علیہم دی منی اللہ نعمتون کری دی ومن اللہ تسوال کو اہدنا الصراط المستقیم من بصراط مستقیم بانی روان کی من بصراط مستقیم بانی لگ کی لار دا حق چا چتا پہ نعمتون کری دی یعنی لار پیغمبرانو لار دا صدیقین لار دا شہداء لار دا صالحین صراط والذین انعمت علیہم لار دا حق چا چتا پہ احسان کرنے نعمت کرنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات او صحابہ رضی اللہ عنہم دا دی لار دا اللہ وی صراط مستقیم کدا دی شان کے عمل گئی ددی بطریقے گئی نو صراط مستقیم دے او کدا دی نہ ہٹ کری او کار دے نو دا صراط مستقیم دے لکه یو د توحید ضد شرک او بل د سنت ضد بدعت سنت ویل کېږي د نبی علیہ السلام طریقې ته یو سړی د نبی علیہ السلام په طریقې عمل کوي نو دی په سنت روان دی د نبی علیہ السلام قول دی فعل دی طریقه ده پاغي روان دی نو دا صراط مستقیم دی او کده دینا خلاف روان دی نو دا د بدعت ویل کېږي د بدعت یو عام تعریف دی بعض علماء ذکر کړی دی طریقۃ فی الدین مخترع دین کی یو لار جوړول د ځان نه لکه حدیث کی راځي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې یو نوې کار یو نوې خبره یو نوې فعل یو نوې شی یو نوې طریقه یو نوې رسم یو نوې رواج زما دین کې د ځان نه جوړ کو نو دا خبره رد مردود ده د دې فعل د دې کار د دې رسم د دې طریقې د دې وینا د دې فعل د دې قول اس حیثیت نشته فهو مردود من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ہر هغه شی هغه فعل دی که قول دی که طریقه ده که کار دی که وینا ده
که رسم دی که رواج دی هر شی چې دی دین کې چا د ځان نه جوړ کو نو نبی علیہ السلام فرمایي فهو رد دا کار رد دی یعنی مردود دی د دې حیثیت نشته اوس دوه خبرې ساده الفاظ من دا اعتراض کوي چې تاسو من ته وایي بدعتیان یا من ته وایي تاسو بدعت کوئ نو تاسو خو هغه ډېر کارونه کوئ چې د نبی علیہ السلام زمانه کې نو یا نبی علیہ السلام نه دي کړي یا صحابه نه دي کړي او تاسو یې کوئ لکه دا نو سپیکر د نبی علیہ السلام زمانه کې نو تاسو استعمالوئ دا هم بدعت شو गाड़ी की मोटर की लाराई की रेलगाड़ी दे जादूना दी د नबी علیہ السلام زمانہ کې نو تاسو په سفر کوئ خدا بدعت شو دارنګي جمعاتونو کې محرابونه نو تاسو جوړ کړی دي دارنګي تاسو مدرسې جوړ کړی دي نبی علیہ السلام زمانہ کې نو بیا مدرسو کې درجه اخیری اته درجه دي پلانه درجه کې دا کتاب دی دا نصاب دی دا تاسو رضان جوړ کړی دي خدا بدعت دی دارنګ تسبیح اړوي دا نوې خدا بدعت دی سي روزه لګوي چله لګوي سرور میاشتې وو میاشتې کال دا چا کړی دي صحابه هم دي کړی خدا بدعت دی دارنګ تاسو جمعاتونو کې مدرسو کې د جمعې چھٹی کوي دا چا کړی و دا بدعت دی دا چې راواخل ډیر ځات بدعت جوړي نو د دې یو علمي تحقیقي جواب دی چې باقي بتا نه کوی دی ساده الفاظو کې دوه خبرې دي یو ته ویل کېږي للدین او بل ته ویل کېږي فی الدین یو لام سره دی یو فا سره دی للدین او فی الدین للدین مطلب دی دا څومره شیونه چې ما یاد دا ټول کارونه دین د پاره دي دین د فائدې د پاره دي مثلا دا لوډ سپیکر دی لوډ سپیکر د نبی علیہ السلام زمانہ کې نه وشته نه استعمالو لیکن دین بغیر هم بیان کیږي خود دې فائدہ دا چې زه اسی بیان کوم نو لست نه اوري او چې دې سره بیان کوم کومه محله اوري نو دې ته وی لید دین یعنی دا یو ضرورت دی یو ذریعہ ده یو سبب دی یو آله ده یو فائدہ ده موږ دې اخلو نه دې کې ثواب دی چې دین بغیر بیان نه کیږي لوډ سپیکر استعمال موږ ثواب نه ګڼو یو ضرورت دی یو فائدہ ده چې موږ دې فائدہ اخلو نو دې ته وی لید دین دا څومره کارونه چې ما یاد کړل دا ټول موږ کو لید دین یعنی دین د بارا دین د فائدې د بارا او دې چې کوم کارونه کین واغه لید دین نه کی هغه فی دین دی دین کی دنده لید دین او فی دین کې فرق دی من احدث فی امرنا اے فی دیننا چاچ یو شی زدان نه جوړ کو په دین کې دنده یې کړو دې ته بدعت وایي من چې کوم کارونه کو دا دین کې من دنده کړی نه دي دا دین نه بار دي صرف د فائدې ذریعہ دا یو سبب دی یو شی چې موږ روان کړی نو دې کې دا فرق شته هر هغه کار چې د نبی علیہ السلام زمانہ کې نه اوسې منګو نو دې ته موږ وایو لید دین دا موږ د دین د باره کو د دین د فائدو د باره کو د دین د خورولو د باره کو مقصد دا نه دی دا یو ذریعہ سبب دی او دې چې کوم شی کوي نو دې دین کې دنده غړي هغه ته ثواب وي او موږ ورته ثواب نه وایو موږ چې کوم کارونه کو دا یو ذریعہ ده خلکو ته فائدہ رسول دي د جمعې چھٹی کو نو دې کې دا مقصد دی چې خلک آرام وکړي یا شعبان رمضان کې مدرسو چھٹیاں شي دا مقصد دی چې طالبان آرام وکړي روزي ونسي او اعتکاف ته کینی یا نور سره دین پر کارونه وکړي نو دا څومره شیونه چې ما ذکر کړل دا ټول لیک دین دي او دې چې کوم کارونه کینو هغه فید دي او کدی ثواب نه غړي او دین کې دنده کینا لکه څنګه چې موږ نه دنده کړی دا نه شو शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।